اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سامعین و ناظرین، یوې نکتې ته راته تاسو زه متوجه کوم. هغه دا څو ورځې مخکې یو پوسټ مو کړی و، بیا سابقه سکرټریا وکړلو. هغه دا وه جمله دې شون سره وه چې اسلام ښځې ته ورکړي دي ازادي. چې څومره یې ورکړي که دې نه پورته ته ورته غواړې، دا د ازادي نه ورته غواړې، هغه ته د بېحیتوب غواړې. کسا اسلام حجاب باندې، ټیکري باندې، حیا باندې دو طرفه زور ورکوي. سړي ته احکامات شته دي، ښځې دپاره شته دي. و ټیکري حجاب سره حوالې سره شدت سره روایات راغلي دي، قرآن آیې راغلي دي. نه یم خبر ځنه کسانو باندې دوره درنده ویل راغلله چې هغه ځان ته یا استاد نه یایي یا د معاشري معمار نه یایي، چې د حجاب یا د ازادۍ والا لفظ چې کوم شریعت حدودو کې نه دی، هغه دوره بعد ویلي ورباندې رسي چې حتی د حده پورې چې څه ریل آی ډي نه و، څه فیک آی ډیز نه و، چې هغه کې حتی فیک آی ډیز نه دغه د پورې چې اسلام نه حمله وشوه، چې اسلام یې دوی پرې نه خو یعنی افسوس داسې کسانو دپاره دغه دی چې دی کورمیوال نه یم خبر چې دا ځان ته شیعه نه یي، کوم مذهب سره تعلق دی، چې هغه د حجاب والا یا د ښځو کوم حقوق اسلام ښیي، هغه دیني باد لګېږي، هغه دې ته درنده برېښي، هغه دیني بوج شي. و بیا نه یم خبر چې دوی خپل منځ کې دوره لینک جوړ کړي چې هغه شای دوی بیا سوشل میډیا ته فیک آی ډي ذریعې سره داسې طریقې سره چې ډایرکټ وار اسلام باندې کوي. ټیک دی، یو مولانا نه ته وار وکړلو، اسه معصوم نه دی، غلطۍ ټولو نه کېږي، کمای بشي کېږي، تنقید حق ټولو دپاره دی، خو اسلام نه چې کله ته تنقید کوي، اسلام نه چې ته اعتراض کوي، نه بیا پوه شه چې ته مسلمانۍ کې څه پاتې نه دي شوي. انشاءالله دې باندې به زه بیا زده کوم چې اسلام کې وین څه تصور دی، اسلام کې غلام څه تصور دی، او اسلام څو راز زور دغې خبرې نه ورکړی دی چې غلامان ازادوي. حتی دغه د پورې جانبوج که روژه وخوري کفارې کې یوه دغه دی چې پکار دی غلام آزاد کړي، غلام آزاد کړي. اسلام ازادۍ نه زور ورکوي، اسلام حریت نه، اسلام کرامت انسانیت باندې زور ورکوي. نه یم خبر دغه کس چې شیعه خونې کې پیدا شوی ډایرکټ اسلام، ډایرکټ دین باندې، ډایرکټ اهل بیتو باندې اټیک کوله. و ریل آی ډي والا ته زه افسوس کوم چې هغه ورسره همراه شي، هغه یې دغه سیلاب کې ورسره شریک شي. لږ خو سوچ دغته وکړه چې دا سړی د چا باندې حمله کوي، اسلام باندې حمله کوي. اسلام کې جلباب ټکی وکسوی راغلی دی، چادر، حجاب، عفت، د ټوله راغلي دی ټکي. خامخا څه دی هغه ازادۍ اړ کې هغه د فیمینیزم ارمان پر کولې دپاره ته بیا نه اسلام کسې نه بیا اهل بیت کسې. انشاءالله وخت سره به دې باندې زه بیا نورې خبریا کوم و څه حرکات شروع دي دې حوالې سره، یا بیروني فنډینګ څه کوم شروع دي چې هغه دا شو کوي یا دا هغوی ذهنو ته ورشوي چې یاره ټیکرای یا حجاب دا بیکورډ شی دی، یا مثلا والدینو ته اهمیت ما ورکوئ، غویږ ما ورته شو، یا نکاح څه دوره وټه خبره نه دی، دا څه بیکورډ خبره دی، یا مثلا شوهر خبره، یا ټیکرای دا بیکورډ شی دی. دا شی خبرې دا کلیر خبره دی چې بهر نه فنډینګ بنیاد باندې دی، او دلته چې کوم برین واش دی شروع کړی دی او څه شوي دي اوسه پورې د څه کېږي، دا تاسو ته پکار دی، والدینو ته پکار دی، ذمہ دارو کسانو ته پکار دی، مور او پلار ته پکار دی چې هغه لږ خپلې لور حوالې سره پوښتنه ضرور کوئ. چوک د سبق ورته ښیي، و کوم انداز کې دی ورته ښیي، او چې د هغه دماغو ته ورچوي. ابو وخت سره انشاءالله هغه باندې خبرې وشي یو صحیح طریقې سره، پراپر طریقې سره، و هغه شواهد چې کوم دلایل لاسته راغلي دي یا رسېده، هغه باندې به انشاءالله وخت سره علما یې اظهار خیال کوي. ایمو قابل قدر کسان دا ټوله، چونکې دا یو حساسه مسله ده، حجاب، عفت، د ښځو عزت، د ښځو کرامت، لکه سوره سړي عزت دی، کرامت دی، اندیشون سره اسلام کې د ښځو هم عزت و کرامت دی. اندیشون سره حجاب څه د عفت یو جز دی، یو اصل دی، جزیات اصل دی، یو بنیاد دی چې مکارم شرعي به کول چې حجاب د اسلام اصولونه یو اصل دی. چې دغه ټیکري د حجاب کوم تکات دی چې یورپ دا منلی دی چې که د ایشیا ښځو ته عزت یا هغوی جذبیت محفوظ دی، اټریکشن یې محفوظ دی، د شوهر او د ښځې رابطه قوي دی، هغه منځ کې اعتماد بحال دی، هغه د حجاب واجب نه دی. چې هغه به انشاءالله بعد کې غني خبرې وشي. و آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.